لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون شفتي ما أنزل الله من الكتاب نازل كرد الله كتاب ويشترون به ثمنا قليلا وخلق دي سرقي مطلب أولئك ما يأكلون في بطونهم داكسان نقري خلق إلا النار مغرور ولا يكلمهم الله يوم القيامة خبر بنا كيد سر الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى مقابل هدايتك والعذاب بالمغفرة عذاب وبدليل مغفرتك وما أصبرهم على النار وشش صابر أغر ذلك بأن الله رايدي وجندا بشك الله نزل الكتاب بالحق نازل كتاب حق وإن الذين اختلفوا في الكتاب اختلاف كيف كتاب في شقاق بعيد ضيق الرزق دي बसनान सबक के आले किताब को आलिमान बने ज़यदा आवाज़ आलिमान के अवई नियाज़ात के मुश्रिकीन मसला पटवाला और पटवाला इंगेज पारा चावई को की गड़ावस नियाज़ात बुद्धि कोडलू नियाज़ात बुद्धि तरसलू नचे नियाज़ात बुद्धि तरसलू बुद्धि को कोडलू आवाज़ मसला इक्कल जाएगा लगा उस एक मर्किल से हल्का क्या वही जाने मसाले पटे आवाज़ से न थी
او دیو جنې نه کوي چې هغه په کې ګټل او کاوان ته کوي نو هغه واکار نه کوي نو دې توان ووشي لکه د زکات مسله شو سیر صحیح مسله شو او دا ډېر مليان غنیان دي او دا مسله عوام ته نه کوي چې زه غنی یم ما باندې زکات نه کېږي ما ته مال کوي نو بهر دا ویلې اوس هغې ګټه ده که دا مسله وکړي چې زه غني یم او ما باندې زکات نه کېږي نو خو توان به وشي مال بیا څوک نه ورکوي نو هغه پټوي خلکو ته نه کوي نو دا الله پاک دا کوم سزا چې دا اهل کتاب علما ته دا په دې علما ته ملوي دا یوه دې دوه او دا هغه د اجر عام ده الله بده جزا ورکړي الله پاک یې چې دوی سره وو څلور قسم عذاب الله ذکر چې څوک مسله پټي او خینا صرف دې لپاره نه کوي چې ما بوتاوان نشي ما ګټو ختم شي نه دې لپاره نه کوي الله یې چې یو خدا عذاب ده چې دوی په دې وراچي اور ویلې څنګه چې دا سبب دې اور جوړي په دې وجه سره په دا جهنم ته چې دې حرام مال وکړو خلکو ته مسله نه پیدا لکه د يهودو د غیر الله نه زونه کړل حرام مال یې کړل خلکو ته نه پیدا نو دویم ته چې خلکو ته نه پیدا حرام مال کړی نو دا د دې په کې کوړل باندې چې قیامت پورې د رحمت خبره دوی سره نه کوي احسروا على خبر بيت كورشا دسي ورتيه او نور د رحم خبره نه کوي درېمه دا ده چې دوی په پاکیمونه ځکه چې مسلمان چې جهنم ته لاړ شي مسلمان جهنم کې پاکي چې پاک شي به جنت ته شي مسلمان ګناهګار چې جهنم ته لاړ شي جهنم دې ولا پاک شي لکه اوس بنا چې ورته واچي څنګه نوځي او پاکوس بنا پاتې شي مسلمان گناہگار کے جہنم ته واچي او گناه وسیږي او پاک پاتې پاک جنت ته راځي نو دا ولا پاکیم او درېمه دا ده چې دوی سره ډېر سخت عذاب او دردناک عذاب او سبب یې څه ده چې دې ته ودا عذاب ملوي دوه سخت عذاب دې سبب دا ده چې الله پاک کتاب نازل کړی دی په حق سره الله کتاب نازل کړی دی حق سره چې دې باندې گویا کتاب یعنی د حق اظهار لپاره چې حق ظاهر کړي کومه صحیح مسله یا اوخه او پټوي نه او دوی څه کوي دوی اختلاف کوي دوی دا مسله پټي او دا پټي ویلې صرف ضد دی وایي خو کوئی دي چې دا مسله د ظاهري نه ضد دی وایي لہذا اللہ پاک دوی ته د عذاب ذکر کوي دا څلور قسمه الله یې چې فما اکبرهم علی النار دا څه شی ور باندې ثابت ګرځولای خبرېږي چې د دې سره بیا کې څه سزا جهنم ده خبرېږي چې کتمان حق څوک کوي هغه سزا جهنم ده او بیا کتمان دې حق کوي اپټي نو دا الله یې چې دا دې ور باندې چا ثابت ګرځولای څه شی ثابت ګرځولای کومه وجه ده چې دې زید کوي الله پاک دې دغه علماء باندې سجن کوي چې زید ما کوي او حق مسله کوي او دې ته ما کوي چې راځي دا حق مسله کوي نو ما توان بوشي ما ګټه بوخت نشي نو ګور دې راځي کولاله روزي رسان الله دا حرام کې ته تعوذ نه الله دې حلال دې ګور کله چې نبی علیہ السلام باندې د جهاد کومشو او کفار سره دعوا کومشو چې دا کفار غیا د مدینه نه مکینه نه باندې ویلو کې مسلمانانو دا شک پیدا کو چې موږ په غریبان دغه چې دولتي مو تجارت کو ګورنه خپلو نو کچې صدا منیشو کفار منیشو موږ غریبان شو الله پاک دې چې غریبان کې وینا تاسو ته په زبر طرف نه دی کوم الله پاک جهاد کوم چې جهاد کوي چې جهادونه شروع شو نو کلمتونه سره مسلمانان دور مړو چې کله کله وو مسلمانان جوړېدو
چې خدای پاک ته موږ دا کار د دنیا لپاره نه وکړي موږ دا جهاد یا دا دین مو چې قبول کړی دا دین موږ د دنیا لپاره نه قبول کړی موږ آخرت لپاره قبول کړی یا الله تا موږ ته دنیا کې راځي جوړېدو نو دوله مړو شو چې بیا جوړېدو یاره دا ممکنه ده دا موږ هغه دنیا کې چې مړو سره آخرت کې بولې یا موږ آخرت لپاره دا کار کړی نو بیا سړی الله یې دې اسباب جوړ کړي اوس حرام نه ته انکار وکړه حرام پرېږده الله دې څه سبب ته جوړ کړي چې ته وغني شي پر واده نه